د مو عزتمنې مونه چا د پوښتنه کړې دو د دې متعلق چې آیا د یو حدیث متعلق چې آیا دا حدیث پیغمبر علیه الصلاة والسلام چیرته په د حدیث فرمایلی دي او که نه دي فرمایلی. هغه دغه خبرې متعلق چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا حدیث ته چې یو سړی سودو کو او بازار ته لوړ شي نو درې ځایه پوښتنه ده کو نو د سړي ته پیدا ورسېږي او بل دغه حکیم سنت طریقه دعا په شاده شي نو د یوه شي سړی چې شی وخولي درې ځایه پوښتنه کړل دا سنت دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام د دې متعلق فرمایلی دي د مو عزتمنې دا خبره نن په د علاقه په د وطن ش ډېره مشهوره ده او چې درې ځایه پوښتنه چې وکړې سنت ادا کیږي او سنت عمل ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي مو چې کله د دې خبرې تحقیق وکړلو او مو دا کتابي شي د حدیث په کتابي شي او نه رافتوي شي مو دا وکتل چیرته هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دا چیرته نه دي فرمایلی چې درې ځایه پوښتنه کړل دا سنت دي. سړی به زور ته لوړ شي سودو کو نو درې ځایه دا پوښتنه وکړو سنت ادا کو نو په دغه شی سنت ادا کیږي او پیغمبر اسلام فرمایلی دي دا چیرته د حدیث په کتابي شي دا نشته او دا یو منګړت روایت ته او خلک زونه جوړ کړی شوی روایت ته دا د مو عزتمنې خبره ډیره عام ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو سړی درویغ ویایي نبی علیه الصلاة والسلام چې څه فرمایلی دي نبی علیه السلام چې څه کړي دي نبی علیه الصلاة والسلام کیم اعمال کیم اقوال کیم افعال ټول په حدیث کتابي شی مستند دي اشتا خو ځنه داسې خبرې دي چې همیش په عوام شرایع رای دي او همیش هغه عوام د پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د خبرې نسبت کو او خبره پیغمبر علیه الصلاة والسلام نوي کړي نو د مو عزتمنې یو سړی خو درویغ ویایي که نه درویغ خو څومره لوی کبیره ګناه ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام یوه مقام باندې نسو دا ګناهونه ذکر کول چې زنا کبیره ګناه ده قتل کبیره ګناه ده غلا کبیره ګناه ده شراب کبیره ګناه ده دا یو ګناه پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه بیانولو او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام سره نسوي نبی اسلام څنګه لګولی و ګناهونه ورته وشایي کبیره ګناهونه نو په دا ټیم باندې څنګه